عثمان خان کاکړ ځوان زوی خوشحال خان ته چې هغه راسي تاسو ته خپله وینا نر پښتونه نر افغان لالا شهیده پر پښتون وطن قربان لالا شهیده نر پښتونه نر افغان لالا شهیده بسم الله الرحمن الرحیم د دې احتجاجي جلسې قدرمنه مشره د پارټۍ محبوب چیرمن ګران محمود خان اڅکزي د پارټۍ مرکزي سیکرټري ګران نواب ایاز خان جوګیزي پر سټیج باندې ناست د پارټۍ مرکزي او صوبایي مشرانو د راغلي نورو پارټیانو مشرانو د ارنایي سپین ږیرو ځوانانو او زما همزولو چې د ټولو په اجازه نن موږ د یو داسې انسان د شهادت په باره کې راغلي یو چا چې خپل ټول ځوان په دې ملک پاکستان کې د پښتون افغان او د ماکونو قومونو د سورلنډۍ لپاره او د ازادۍ لپاره د خپل پلرني ټاټوبي افغانستان د ملي حاکمیت د پاللو لپاره او په دا ملک کې د جمهوریت او د انساني حقوق لپاره خپل ټول ځوان ورکوي ملګرو خبره دا شی ده لالا د پنجابي استعمار زه یو څو جوابونه غوښتل یو څو سوالونه به کړي ول هغه څه ول لالا دا استعمار ته ویلې سته ماته دا راوښوه په دا ملک پاکستان کې د پښتانه لپاره یو قانون دی د پنجابي لپاره بل قانون دی او د نور لپاره بل قانون دا ولې جلا دی د پنجابي یو بچی لپاره به ته ژوند غواړې د پښتون لپاره به ته مرګ غواړې څه نه غواړې تاسو ولیدله لالا به ورته ویل په دا ملک کې هر شی په چپه سره روان دی د پښتون سره هر شی په چپه سره روان دی دلته په ارنایي کې شپږ لیویز والا شهیدان کړل یو ورځ مخکې په شپه باندې تابوتان راورسول دا څنګه کیدای شي یو انسان مړ نه دی تابوت رارسي دا څنګه د پښتانه لپاره دا کوم قانون دی پښتانه لپاره سنځاوي لالا به ورته ویلې چې ته د خپل بچي لپاره ښه صحت غواړې هسپتال جوړې و ما ته وایې ته څه کوې ښه صحت مرګ ښه دی د خدای لپاره دا د خدای ټاکلې ده دا مرګ دا صحت دا ناجوړي دا د خدای لپاره د خدای له طرفه ده دا د خدای خوښه خلکو ته خدای ورکوي یا ته د خدای خوښ نه یې ته خپل له ځان خیال ساتې و ما ته وایې یا صحت ښه صحت نه دی دا خدای خپل ازمایش به درکوي بیا له هغې بعد یو ښه مرګ درکوي څه لپاره لالا به ویلې دوی زال کولی چې کم ټیم په دا سیمه کې زموږ ټماټر درسره راواخه دا را دغسې ته راپورته شي د انډیا ټماټر راواغواړې را دغه یې کړې را ایکسپورټ یې کړې بیا ما ټماټر په 10 روپۍ هم نه خرڅېږي څه له بیا هغه ټیم انډیا ستا دښمنه نه وي اوبه زما دي اختیار ستا دی ته ډیم په جوړ کې اوبه زما دي بجلي ته په جوړې ځان لپاره استعمالوې دا بیا ولې دا تضاد ته کوې مځکه زما ده غر زما دی کویله زما ده کروم زما دی اختیار به ستا یي الاټمنټونه به ته به کوې ای بیا ولې ستا د پنجاب په هر شي باندې ستا اختیار دی زما دغه پښتانه په یو شي باندې زما په ژوند باندې لم زما اختیار نه وي ته به خپل بچي ته ښه تعلیم ورکوې دا د ملک معماران دي او ما ته وایي یا دا د ملک مزدوران دي دا به د ملک لپاره مزدوري کړي څه له به مزدوري کوم د دا ملک لپاره ستا که یو سړی د خره ټانګی ووایي هغه شهید دی زما که یو سړی تی دهشتګردۍ کې مړ کې دا جانباغ دی څه له جانباغ دی
بیا بیا بل اسلام راوړی دی تا بیا د شهادت بیا بله درجې راوړی دی دا بیا څنګه کیسه ده لالا دا حال څنګه کولی ول تا پارلمنټ جوړ کړی دا ملک پارلمنټ جوړ شوی دی ته د پارلمنټ لاندې یې فوجي ته تر پارلمنټ لاندې یې ته به د پارلمنټ خبره منې دی یا پارلمنټ بس ما خبره منې چلو به زه د پارلمنټ خبره منم لالا حال څنګه کولی چې دا آئین دا بالادسته دی دی ویا فوجیان بالادسته دی پنجابی استعمار بالادسته څنګه بالادسته دی لالا دا حال څنګه کولی چې تا عدالتونه جوړ شوي دي دا به یو مظلوم ته دا به چې چا سره ظلم شوی دی هغه ته به انصاف ورکړي عقاب ته به انصاف ورکړي دی یا زه د پښتون خلاف استعمالوم زه پښتون په دا راګرموم چې ولې ته دا ګیله کوې چې د ما سره ظلم روان دی ما خلاف استعماله نن علي وزیر په دغه باندې جیل کړی دغه عدالتو پر ذریعه جیل کړی دی زما په مرګ باندې ته غږ نه کوې عدالته علي وزیر په یو بیان باندې ته جیل کوې د زما خلاف دا استعمالوي میډیا جوړه شوې دا لپاره ده چې عوام ته دا روشي په دا ملک کې شو بد روان دي د چا سره ظلم روان دی د کوم انسان سره ظلم د کوم قام سره ظلم دی دی وایي یا زه د پښتانه خلاف استعمالوم دا پښتانه دهشتګرده دي دا پښتانه د دا ملک خلاف دي چله دا خبره کوي لالا به دا حال څنګه کولی چې خدای وایي ما هر قام ته خپل وطن ورکړی دی وسایل مو ورکړي دي ژبه مو ورکړې ده شناخت مو ورکړی دی دی وایي یا نه منم خالی پنجابي ته دا اختیار ورکړی دی هغه ته هم ځکه مو ورکړې ده شناخت یې ورکړی دی باداري یې ورکړې ده هر څه یې ورکړی دی پښتانه ته یو شی نه دی ورکړی مسلمانانو ته یو شی نه دی ورکړی بلوڅانو ته یو شی نه دی ورکړی وسندیانو ته یو شی نه دی ورکړی وسرایکیانو ته یو شی نه دی ورکړی څه نه ورکړی ته خدای هم نه منې ته اسلام هم نه منې ته انسانیت هم نه منې ته آئین و قانون هم نه منې ته چیش منې ته ما ته دا راوښو په هغه بیا ته راوښو ستا ارادې چې ته ور دا اراده راوښو ته دا موټ چلوې کې برباده لالا ویل دا یو فیډریشن دی هغه غوښتنه کوله دا بیا حقیقي فیډریشن دی دی وایي یا پنجاب پاکستان معنا پنجاب اوس بیا څنګه پاکستان پنجاب شوی ای موږ بیا څنګه دلته پراته یو د یو بیا مخکې دا خبره کوله چې یا چې چا رقبه زیاته وه د هغه به سټان زیات دي بیا د یو بیا ته څنګه پنجابی را دغه شو ته یا د چا آبادي زیاته ده د هغه به حکمراني هغه به باداري لالا ویل ولې په دا ملک کې دا دوې دغه څه نه دي پنجاب ستا په ګټې استعمار ستا په ګټې هغه صحیح دی چې ستا نه په ګټه هغه بیا کفر هم دی هغه بیا اسلام هم دی هغه بیا هر څه دی وروڼو دا شیبن به سر خلاصو چې د افغانستان خبره راشي بیا امریکا زموږ دښمنه ده چې د فنډ خبره راشي بیا امریکا زموږ تر ګورو ښه دوسته ده ولې ده دلته چې څوک لګیا دي دهشتګردي کوي هغه دهشتګردان دي خلک وژني چې په افغانستان کې لګیا دي هغه بیا ډېر لوی پوهان دي څنګه بیا دا پوهان شول که مشرف دا خبره کوي وایي ما دهشتګردان جوړول موږ دهشتګردان جوړول که دوی دا خبره کوي هغه صحیح دی که موږ وایو چې یاره ظلم کوې ناجایزه کوې وژنې مه دی بیا وایي یا ته غداره څنګه بیا زه غداره شومه که افغانستان باندې دوی ازغن تار دخ کړی موږ نه منو د ازغن تار بلکل یې نه منو لالا دا حال څنګه کولی چې پنجابی ته استعمار ته ما ته دا خبره راوښوه زه خپله جنازه هغه خوا ته نشم وړی مخامخ دغه اداره د جنازه نشم وړلی یو وران نشم وړلی خپل جومات ته نشم تللی تا تار دخ کړی دی د دې اخوا زه بیا دهشتګردان هلته روان دي دا بیا څنګه ځي څه لپاره ځي آیا نشي تللی ته به ځې ته به دهشتګردان هسته څه لبیا هسته څه ضرورت ایستی هسته لالا ورته ویل ته داسې جواب راکړه په افغانستان کې کفر نشته په پاکستان کې اسلام نشته ته څنګه د دې خلاف روان یې ته څنګه دا خبره کوې چې یا په پاکستان کې اسلام دی په افغانستان کې کفر دی هغه د امریکا خون دا دې ووته تا اول به نه کول چې امریکا راغلې ده چین راغلی دی روس راغلی ووتلی نن لګې
نن هم لګې په سوه افغانان په زرهاوه افغانان هر ورځ مړه کوې دوې ورځې مخکې په بولدک کې څال جوړ کړی و څال ډوخر جوړ کړی و اوس کم انګریز پاته سوی و کم روسی پاته سوی و کم بل امریکن پاته سوی و ستره پرته سوی په پښتانه افغانانو په دا مسلمانانو باندې دغه که لالا به دا هر ځین کولی ستا ما ته دا شی راوښوه چې ستا په لاهور کې چې کوم ټایم د انډیا د ازادۍ دغه ازادۍ تا د چا غوښته تا د دوی څه غوښتله چې د ازادۍ ورځې ستا په کالجانو کې په یونیورسټیانو کې ته جنډۍ هم راباسې د ده لپاره ته د ده ملي نغمې هم وایې ته د ده ترانې هم وایې او ما ته دا خبره کړې چې یا د 15,000 کاله ستا کم کام دی ته به دا ویرې څه له ویر کړمه څه له بې ویرومه زه د احمدشاه بابا ویر کړمه زه د میرویس خان نیکه ویر کړمه زه د هغې بعد غازي امان الله خان خوشحال خان ویر کړمه یا ته به دغه نه ویرې ته به رنجیت سنګ نه ویرې ته به سیکهان نه پرېږدې ته به یې راولې دا ملک ته ملګرو یو شي باندې به سر خلاصواسئ د یو سیک چې پاکستان له راځي د ده لپاره ویزه نشته یو افغان چې دلته راځي د ده کور دلته د ده لپاره به دوی ویزه اخلي ته یې مناسي دا ویزه نه منې یو دا الله ورته له دې شي جواب ما ته راکړه څه له د ده زنانې به راپورته کېږي کاروبار به هم کوي د ده زنانې به راپورته کېږي سیاسي سرګرمیانې به هم کوي د ده زنانې به راپورته کېږي بازارونه به هم ځي د ده زنانې به راپورته کېږي په کور کې بې واک اختیار هم وي خو دوی به په ما کې بیا دا شی نه کوي دا د اسلام خلاف دی په کوم اسلام کې دا لیکل شوي دی چې ښځې ته به حق نه ورکوي په کوم اسلام کې دا لیکل شوي چې ښځې به کاروبار نه کوي په کوم اسلام کې دا لیکل شوي چې ښځې به د باندې نه راوځي په کوم اسلام کې دا لیکل شوي چې ښځې به جنګ نه کوي دا ګرده شان په اسلام کې شته ته څنګه مسلمان یې ته غواړې څه دا د لالا غوښتنه ته غواړې څه تا د پښتانه سره څه راخیستي دي په څه د بدو سره راخیستي دي ملګرو د لالا یوه غوښتنه وله په دې باندې به تی نن د موږ سره د پاټۍ سره د دا رابري سره د مشر محمود خان اڅکزي سره د نواب ایاز خان جوګزي سره به دا یو کول کواستی چې موږ به سره یو کېږو په نېشنل اجنډا به موږ سره یو کېږو که به نه سره یو کېږو دلته موږ نن د یو شي لپاره نه راغلي موږ خالي یو شي لپاره راغلي یو نو ته زه دا اختیار غواړو چې ګره پښتانه به سره یو کېږو یو نېشنل اجنډا به جوړو نه موږ په یو ځای خیلۍ باندې سر جلا یو نه موږ په یو مځکه سره جلا یو نه موږ په رنګ سره جلا یو نه موږ پر ژبه سره جلا یو نه موږ په سیاسي پاټیانو سره جلا یو موږ یو پښتانه افغانان یو دا پاټۍ 40 کاله دا پاټۍ 40 کاله تا ته دا شی درښولي شهیدان یې ورکول چې پښتونه دا ناجایزه د سره کوي دا بد د سره کوي دا پنجابی استعمار د سره کوي دا پاټۍ دا رهبري تا ته 40 کاله مخکې وویلې تقسیم کړی یې په 300 کې تقسیم کړی یې په خیبر پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا او بیا دلته په جنوبي پښتونخوا موږ د بلوڅانو غلامان کړي یو نه منو هر چا په خپله خاوره په خپله مځکه باندې که بلوڅ دی په خپله خاوره په خپله مځکه په خپلو خلکو په خپلو اوبو په خپله هر معدنیات باندې خپل اختیار دی د یو پښتون په هغه باندې اختیار نه دی که د هغه سره ظلم کېږي موږ یې خلاف یو که د سندې سره کېږي موږ یې خلاف یو دا پاټۍ دا رهبري یې خلاف ده که دا هر چا سره کېږي موږ یې خلاف یو خو هغه یوه خبره درته کومه موږ د یو چا ظلم نه برداشت کوو ویر یو د خدای لرو بله د یو انسان د یو قام د یو ادارې د یو شي ویر نه کوو په دې به سره خلاصو سره ځو به په برابرۍ به سره ځو داسې به نه سره ځو چې یا ته به بادار یې زه به ستا غلام یم غلامي موږ د یو چا نه ده منلې سوای یو د خدای موږ د یو چا نه ویرېږو دلته ډېر ښه شخل رالو دلته ډېر ښه سکندر اعظم هم رالی الله خان هم رالی تیمورلنګ هم رالی موږ د ګردو سرونه ور ټیټ کړل د ګردو سرونه مو ور ټیټ کړل پنجابی استعماره ته خو هلکه یو څه هم راته ښکارې کمه ورځ درته فرض کړله بیا
تاریخ کې دا یادېږي دلته پنجاب و دلته پنجابی و استعمارې وي دلته په خلکو باندې ظلم کولی بیا به د خل په تاریخ کې یادوي زه ستې ډېر کور ودانۍ کوم ستې رالاستئ لالا ته مې د عقیدت ګلونه وړاندې کړل او دا پاټۍ ته مې دا شی ورښکاره کړي چې ته د دا پاټۍ سره ولاړ یاستئ ډېره مننه